जालिम से बगावत, नारे तकबीर, शर्म करो हया करो, इंसाफ करो, हया करो, इंसाफ करो, हया करो। नन د جمعیت الاسلام 400 ملګری دا په یو مقصد باندې دلته راټول شوي دي. کم ظلم او زیاتې چې د امیر تاکال سره شوی دی، دا ظلم او زیاتې دا نن د امیر تاکال سره شوی دی، دا سبا زما او ستا سره هم کېدلی شي. د دې معاشرې د ډېر پښتنو سره دا ظلم هغوی سره هم کېدلی شي. نو مونږ نن د جمعیت الاسلام دا ملګري دا احتجاجي مظاهره دلته کې کوو د دې دپاره چې دا کوم ظلم شوی دی د ټیک ته چې امیر تاکال نه هم غلطي شوې ده، هغوی هم چې کوم دی کنزل کړي و ښې نه دي کړي، بد یې کړي دي. خو هغې نه بعد بیا ته هغه تاڼې ته بوزه او تاڼه کې ته بیا هغه بربنډې ویډیوګانې جوړوه او هغه سره بیا هغه بیا فیسبوک باندې وایرل کول، نو دا یو انتهایی زیاتی دی. دا نه په مسلمانۍ کې دا شی شته دی، دا شی نه په انسانیت کې شته دی، نه په بل یو داسې مذهب کې دا شی شته دی چې ته انسان چې کوم دی د هغه تذلیل کوه، د هغه فحاشي بربنډې ویډیوګانې چې کوم دی ته جوړوه او بیا ته هغه ته کنزل کوه. هغه رنګې کنزل ته د هغه د کنزلو سره څه نه و، بل د هغوی د ورونو سره چې کوم دی صحیح د ظلم ده کړو، د هغوی ورونو څه چل کړو چې تا د هغه د ماما زوی او ورور چې کوم دی راګیر کړلو او هغوی دې چې کوم دی په هغې دې تشدد وکړلو، صحیح د تشدد به دې هم کړی وی، عدالت ته به دې پیش کړی وی. قانون خو دا و چې عدالت ته پیش کړه، عدالت سزا ورکړي، هغې نه بعد چې بیا عدالت څه سزا ورکړي هغه سزا پرې وخېجوه، تا عدالت ته هم دی پیش کړی او ظلم دې چې کوم دی پرې وکړلو. نو جمعیت الاسلام دا ملګري د دې پر زور مزاحمت کوي او دا کم ظلم چې د پولیسو کړی دی دغه مطالبه مونږ کوو چې دا پولیس صرف سسپینډ کول نه دي، دا پولیسان دې چې کوم دی چور ختم کړلی شي او دغه رنګې سزا دې ورکړلی شي. کومه سزا چې امیر له ورکړلی شوې ده، کومه سزا چې امیر سره کوم ظلم کړی دی، دغه شان ظلم دې دغه پولیسو والا سره وکړي چې آینده لپاره پولیس دا شی دوباره داسې ظلم بل سړی ونه کی، دا شان ظلم دې وکړلی شي. زموږ دا مطالبه ده چې د کله بلایسار مخې ته دغه پولیس والا 2 کانسټیبل دي، یو ایس آی یو ایس ایچ او، دا 4 کسان دې راولي کله بلایسار ته او هلته کې چې کوم دی دغه شان حرکات چې څه امیر سره کم ظلم کړی دی دغه ظلم دغه چیز دې ورسره وکړلی شي. انشاءالله شرم کرو حیا کرو انصاف کرو، شرم کرو حیا کرو انصاف کرو، انصاف کرو، شرم کرو حیا کرو انصاف کرو، انصاف کرو، شرم کرو حیا کرو انصاف کرو، انصاف کرو. زه تاسو ټول میډیا والا ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له کوریج راکړو، زموږ د احتجاج تاسو ریکارډ د مذمتۍ دپاره دلته راوتې ده او جمعیت الاسلام په هر وخت کې د مظلوم سره مرسته کړې ده او د مظلوم خلاف आवाज اوچت کړی دی. نن که تاسو وګورئ په بله ورځ په پېښور کې امیر تاکال سره چې کم زیاتې شوې دی، لیکن دا نه په اسلام کې شته نه په بل مذهب کې شته او داسې ویډیو چې کله یو انسان ته په تاڼه کې یعنې سزا میلاو شي او هغوی بیا په هغه سزا باندې مطمئن نشي، د هغه نه ویډیو وکړي بیا په هغه سزا باندې دوی مطمئن نشي، بیا د هغوی نه د هغه نه بربنډه ویډیو وکړي بیا هم په هغې باندې دوی ته مطمئن نشي، لیکن د هغې نه پس بیا هغه ویډیو چې کومه بربنډه ویډیو دوی په فیسبوک باندې وایرل کړې وه لیکن په هغوی باندې دوی مطمئن شوي نو. زه د دې حکومت نه دا ناکام حکومت نه د دوی نه دا مطالبه کوم، دا اپیل تی کوم چې کم از کم د جمعیت الاسلام چې دا کم مذمتي قرارداد دی هغه دی د حکومت نه دا مطالبه کوم چې کم از کم هغه ته د انصاف میلاو شي، هغه سره د مرسته وشي او چې دا کمو خلکو کمو پولیسوالو چې د ده بېعزتي کړې ده دغه پولیسوالا دا د معطل کېږي نه، معطل خو که تاسو کړل نو واپس به دوی بحال کوي، لیکن دا بالکل د دې هغوی نه سسپینډ کول پکار دي ځکه چې دا زموږ د قوم دا زموږ د پښتون دا زموږ پښتون جامې سره دا نه ښایي ځکه دا پولیس ډېره عزتمنده جامه ده، پولیس زموږ محافظین دي، پولیس موږ ته به امن راکوي، پولیس موږ ته به عزت راکوي، پولیس سره به موږ هر ځای کې تعاون کوو، د پولیس سره به مرسته کوو ځکه چې دا زموږ د امن دپاره دوی کمې هلې ځلې کوي، دا موږ ته په دې ملک کې په دې ضلع کې په دې پښتونخوا کې د امن یو پیغام راکوي. لیکن دا خبره نه ده چې موږ ته د پولیس
داسې قسمه حرکات چې هغې نه زمونږ پښتون قوم بیا متاثره کیږي او د پریس کلب مخو ته او د بازارونو کې احتجاجونه کوي. لیکن دا داسې نه دی پکار. زه ټولو بالخصوص د حکومت نه دا مطالبه کوم چې کم از کم امیر تاکال ته دی انصاف. سړي د تنظیم شکریا ادا کوم چې موږ له دې دغه کې دعوت راکړو. نن چې زموږ دا مظاهره ده دا د امیر تاکالي په باره کې ده چې هغه سره کوم سلوک شوی دی دا ډېر په بېدردۍ سره که موږ وګورو لکه دوی خو دا دغه وکړه چې دوی ته سزا ورکړی شي. زما په سوچ سره دوی له سزا په یو چوکیادګار کې ورکړی شي چې نورې محکمې ته عبرت والي. ټیک ده هغه کنزل کړي داسې خو کنزلې ښه خلکو ته زموږ د ملک علما کرامو ته کېږي. خو که دوی کنزل کړي دي د دې لپاره عدالت شته. عدالت په سزا ورکوي. د پولیسو سره دا اختیار نشته چې دا په تاڼه کې خپله سزا ورکړی شي. نو انشاءالله مونږ د دې باره کې که مونږ وګورو 13 ورځ په پېښور کې چې کوم احتجاج شوی په هغې باندې پولیسو لاټي چارج انسوګیز دغه کړی د هغې مونږ د آل سټوډنټ فیډریشن د اړخه پرزور مذمت کوو. که بل طرف ته مونږ وګورو د بلوچستان د یونیورسټۍ طلبا چې ګرفتار شوي دي د هغې مونږ پرزور مذمت کوو او د هغوی د رهایي مونږ